نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته زر اثر کوونکي او د کن په یکون وظیفه ده محترمو. کن معنا موجود شه، کن معنا شه، په یکون پس موجود شي. محترم مسلمانانو کو ستاسو حاجتونه نه پوره کیږي نو تاسو د کن په یکون د وظیفه لازمن د خپل د ژوند معمول د اساس کوي. الله پاک داسې ذات دی چې کن په یکون صفات والا دی. چې کله یو کار ته چې شه په یکون دا کار موجود شي. د سورت یاسین آخري کم آیات دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نو چې کله الله پاک د یو کار اراده وکړي نو هغه کار ته وایي چې کن فیکون موجود شه. نو چې کله وایي موجود شه نو دغه څیز په یکون موجود شي. ستا حاجت د نه پوره کیږي. انما امره اذا اراد شيئا چې کله الله پاک د یو څیز اراده وکړي ان یقول له الله پاک د کار ته وایي کن فیکون موجود شه. نو که ستاسو مسلې د نه ختمېږي راځئ نن را سره د کن په یکون د وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز په ژوند کې به ډېر زیات خواږه وینئ. انشاءالله العزیز د سترګو په رب کې به ستاسو مسلې دا به ختمېدل شروع شي، ستاسو حاجتونه پوره کېدل شروع شي، په خپلو سترګو ورته ګورئ. محترم مسلمانانو زموږ حاجتونه واړه دي د الله پاک ذات او دغه خدایي جلال او عظمت ډېر زیات لوی دی. نو چې کله موږ په دې خپله وړه خوله باندې د الله پاک د کن په یکون د صفات دا موږ وایو، په دې الله ستایو، الله پاک به خامخا زموږ او ستاسو کارونه په ښه طریقې سره کوي. راځئ نن دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د کن په یکون دا د سوره یاسین د یو آیت وظیفه ده. و دې سره موږ سورت یاسین هم په ترتیب او په طریقه کار وایو. مکمل ډیټیل مکمل ترتیب تاسو ته راځه ښایم. محترم مسلمانانو، د چا چې څه حاجت وي، د چا چې څه مشکل وي، هغوی له پکار دی چې دا وظیفه دې لازمن وکړي. ځکه په دې آیت کې الله پاک وایي چې کله زه د یو کار اراده وکړم زه را کار کوم نو څه پته لګي ته دا وظیفه کې او دارنګې دا کن په یکون ښه ډېرې پیرې وي. نو الله پاک ستا ته هر وخت خیالي کیدای شي ستا د کار کولو فیصله وکړي. نو راځئ محترمو دا وظیفه زده کئ، په خپله هم وکئ، دارنګې په کور کې ښځو باندې هم وکئ، هلکان یې په هغوی باندې هم وکئ، جینکۍ یې په هغوی باندې هم وکئ چې د هر چا په خوله باندې کن په یکون دا وظیفه وي. الله پاک به ضرور محترمو دا مهربانه کیږي. ضرور به الله پاک زما او ستاسو مسلې دا به ختموي، زما او ستا حاجتونه دا پوره کوي انشاءالله العزیز. مکمل امید سره، مکمل توجه سره. الله پاک ګوره د غافل سړي دعا نه قبلوي. ها زه به وظیفه کوم او زما ذهن به بل ځای کې، زه به دلته ذکر هم کوم، زما لاس کې به کاونټر هم وي، زما لاس کې به تسبیح وي، زما سوچ، زما مزغه، زما ذهن دا بل ځای کې. کله کله زه ټي وي ته هم ګورم، کله به څه کوم کله به څه کوم. نه، د غافل سړي دعا الله پاک نه قبلوي. کوم سړی په توجه ناسته وي، د چا چې یو څیز اخیستل او نیول، دا څیز حاصلول مرام مقصد خواهش وي، هغه خوا دې خوا نه ګوري. هغه کم سړی چې په خپل منزل باندې روان دی دا به کامیابي، او کم سړی چې منزل طرف ته روان وي هغه خوا دې خوا ګوري، دا به لټ کېږي، دا به ګډوډېږي، دا به لار هم خطا کېږي. محترم مسلمانانو، زموږ د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چارندام وکئ په ښه طریقې سره. چارندام دې وکړو، بیا د هغې نه به تاسو صلات حاجت 2 رکعته نفل وکئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته
صلات حاجت مونز ادا کوم په زیروا پر آزاد خدای حضور تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. الله اکبر بو کی والحمد وی سورت بی وی رکعت پورا کی بیا پاسی دیم رکعت الحمد سورت دو رکعت برابر شو پکې دیوان وکینی دغه نه بعد سلام به ورځي او کله دیم سلام ورځو بیا به هغه نه بعد محترم یو شپری درود ابراهیم وی یو شپری درود ابراهیم ویلی بیا به هغه نه بعد سورۃ یاسین د سر نه شروع کی سورۃ یاسین د سر نه شروع کی د سر نه شروع کوم او کله اور سره دی آیات تا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نو دغه آیات با دا وته 314 پیری وی 314 پیری دی ویلی بیا به هغه نه بعد سورۃ یاسین دا ختم شي او بیا به هغه نه بعد یو شپری بیا درود شریف وی او دعا بو کی او دعا بو کی چې دا کمال دعا بو کی چې الله پاک ستا هر قسم مسره دا ختم کی هر قسم حاجت دی پورا کی ان شاء الله العزیز وزفات د جن معمول سازه کې د سپور د کار شونه پر دی باندې مکمل تمدر کو مکمل ګارانټی در کوم الله پاک وستا هر قسم کار کوي الله پاک خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته